انسان چې د انسانیت نه بهر شي، انسان چې په دنیا کې اوسېږي نو دی به د خپل ژوند د انسانیت په دایره کې دننه تېروي، ځکه چې الله جل شانه په دنیا کې ډېر قسم مخلوق پیدا کړی دي چې په اصل تعداد یې هم هغه عالم دی او هغه مخلوق کوم چې د انسان د سترګو د وړاندې دی چې قسمه قسم چرپایان دي، ځنګلي ځناور دي او خزندگان دي او هغه چې په وچه باندې ښکاري او یا په اوبو کې دي یا په هوا کې دي، په دې ټوله کې د انسان د وجود الله جل شانه ښکلی او مزیدار جوړ کړی دی، لکه چې فرمایي لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم. ترجمه د آیات دا ده چې خامخا په تحقیق سره پیدا کړی دی من انسان په ښه شکل کې، خو کله چې دا انسان د انسانیت د دایرې نه بهر شي بیا د هغه متعلق څه فرمایي قرآن کې رب هغه هم واورئ. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. مثال د هغه کسانو چې ورکړی شوی دی تورات او بیا یې پرې عمل ونه کړو، د هغوی مثال د خر دی چې بار وي پرې کتابونه. مسلې څه مطلب شو؟ مطلب دا دی چې کتابونه د په خره باندې بار کړی شي نو دغه رنګې خر پرې د جنت لایق نه جوړېږي، یعنی یهودو تورات منلو لیکن عمل یې پرې نه کولو، ځکه خدای د هغوی مثال د خره سره ورکړو. همدغه رنګې د قرآن منونکي که قرآن مني او څه آیاتونه یهودو پورې تړي او څه مشرکانو پورې او کوم آیاتونه چې ځان پورې تړي هغې هم عمل نه کوي، نو د مثال هم داسې دی لکه د خرو. او په خر چې کتابونه بار شي نو هغې هېڅ پیدا نه ورکوي. په سورې اعراف کې ارشاد دی واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. او متابعت یې وکړو د هوا خپلې، پس مثال د ده په شان د سپي دی، که ته حمله وکړې په د باندې نو جبر او باسي او غاپي، او یا پرېږدي نو هم جبر او باسي او غاپي. ورپسې ارشاد دی ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا. او دا چې بیان شو نو بد دی لجهته لمثالا هغه قوم چې نسبت د دروغ کوي آیاتونه زموږ ته. علما فرمایي دا مثال د بلعام بن باعوره په حق کې خدای ذکر کړی دی چې دا بزرګو د عمالقو نه لیکن چې حق یې شاته وغورځول او دنیوي څیزونه یې واخیستل نو د بزرګۍ په ځای ورته خدای د سپي خطاب الله اکبر. او بیا خدای وفرمایل چې دا خطاب د هغه سره پاتې نشه بلکې دا خطاب د هغه قوم هم دی چې داسې عمل کوي. مطلب دا چې انسان کله د حق نه وګرځي بیا د بهترین حیوان په ځای د بدترین حیوان سره خدای برابر. هم په دې صورت کې آیات 179 کې الله فرمایي ولهم اعین لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها اولئک كالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. الله فرمایي هم دې کسانو لره چې حق پیژني مګر حق ته نه راځي، دیو لره شته سترګې چې نه ویني پرې او شته دریو لره غوږونه چې نه اوري پرې، دغه شان په شان د چرپیانو دي بلکې د چرپیانو نه هم زیات دي. الله دې موږ او تاسو ته انسانیت راکړي، الله دې موږ او تاسو ته په قرآن حدیث باندې د عمل کولو توفیق راکړي چې موږ او تاسو 100% په دې باندې هغه عمل کوونکي وګرځو. الله جل شانه موږ او تاسو ته اهدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم هغه موږ او تاسو ته